ته ووایم هغه به د چا په رنګ وي خو دونه ویم چې په ما نوم د مسلمان دی نصیب شوی می ایمان دی زه چې دې دنیا ته رالم غوږ کې شوی می اذان دی د ظالم وزیر اعظم نه غریب چڼی راته ګران دی بس د ټرمپ او د مودي نه یو په سله قیمتي موزه به نه ځمه دوزخ ته ځکه خیر جنتي یم ځکه ډېر زیات ګناهګار یم خو د الله شکرګزار یم الله پاک رحیم کریم دی زه د فضل امیدوار یم ځکه لږه خطا وکړم سمدستي پې توبهګار یم په ناموس د محمد سر بیللو تم تیار یم دا یو څونه لوی اعزاز دی چې په امت کې خوشمار یم په وطن باندې چې ننګي راپاسېږم جذباتي یم زه به نه ځمه دوزخ ته ځکه خیر جنتي یم دوزخ نه منم ملګرو چې زما د پاره جوړ دی زما هر کافر دشمن دی زما هر مسلمان رور دی که عرب دی که عجم دی او که سپین دی او که تور دی ما خدمت کړی د پلار دی ما خدمت کړی د مور دی زناکار او شرابي او منافق نه میړه تور دی په نظام مصطفی معین شوی قدرتي موزه به نه ځمه دوزخ ته ځکه خیر جنتي یم چې په غرونو اسمانونو او دریابونو حکومت دی څونه لوی انعامه ده څونه لوی سلطنت دی د اویاو میندو نه زیات چې زما سره محبت دی د یوې مور د خپو لاندې داسې وایي چې جنت دی دا د ګپ خبرې نه دي دا رښتینی حقیقت دی الله یو دی لا شریک دی بس په کلک شهادتي یم زه به نه ځمه دوزخ ته ځکه خیر جنتي یم زه به نه ځمه دوزخ ته ځکه خیر جنتي یم د جنت او د دوزخ اختیار صرف د الله دی نه د خان نه د نواب دی نه د پیر او نه د مولا دی ختم شوی نبوت په محمد رسول الله دی د ایمان ستوری مې ځکه ورځ ته ورځه په ځلا دی د شاعر مقام که ګورې دی شاګرد د پاک الله دی بس بې کچه بختور یم بس بې کچه قسمتي یم زه به نه ځمه دوزخ ته ځکه خیر جنتي یم او ما له ډېره غوسه راشي چې شاعر وایي کاوا کې له وخي ورته چاچۍ شاه زلمي په پښتونخوا کې پښتنې پیغلې ټولې د آیا نه کړلې پاکې ته چې داسې شاعري کې نوی نسل به تباه کړي ته په دواړو سترګو ړوند شې ته په دواړو غوږو کوڼ شې ته په ژبه باندې م ګونګ شې زه کچه شاعري نه کوم او نه شیطان شرارتي یم زه به نه ځمه دوزخ ته ځکه خیر جنتي یم 11 ځله یو رکعت کې نامه اخلمه د رب او سر په ځمکه باندې کېدم یادوم یې په ادبو الله پاک رضا کومه نور مې هېڅ نشته مطلب نه الزام په چا لګوم او نه ملګرو بدعتي یم زه به نه ځمه دوزخ ته ځکه خیر جنتي یم د الله رحمت سیوا دی که زما ګناه ده ډېره زه چې وکړو په حساب زه به ویم او تې شمېره شرک نه کوم روژه نیسم کلمه وایم ډېره الله پاک رحیم کریم دی خو ګله تا نه کومه ایره ستا پیتوه قمقل اس دی چې نه په تین دی او نه په تیره کله کله مې کافر کې کله بیا مې مسلمان کې الله پاک د حق حیران کا ما په یو دوه کې حیران کې زه مجبور کلک ایماندار یم او بله دا چې جماعتي یم زه به نه ځمه دوزخ ته ځکه خیر جنتي یم نو خبره دا ده که نه چې زه دا ویم سجاد احساس صاحب زه دا ویمه چې دا ټولو عامو ته ویم او عوامو ته ویم چې ګوره په دعاګانو کې کم زور دی نو دا په دوایانو کې دونه زور نشته ما ته چې کومې دعاګانې شوي دي نو زه وایم چې د لویو او وړو د دعاګانو زور مې ولید سمدسته دې دعا د رڼاګانو زور مې ولید والله چې د جماعت د پتنګانو زور مې ولید چې بیا د ګرځېدو صلاحیت مې خدای نصیب که غربت هغه څه شته دی خو عزت مې خدای نصیب که زه پروتو محترم شبیر احمد راته ولاړو خالد وقاص او بل مشتاق احمد راته ولاړو ارشد خان سیوزی ډاکټر صمد راته ولاړو خپه د جماعت ار یو وزیر راته ولاړو امیر سراج الحق خپه دلګیر راته ولاړو زما غریب پورسال له خلک ډېر راغلي وو اجي حبیب رحمان صاحب د بونیر راغلي وو قاضي اسف لقمان په خپل ځاني راته ولاړو د اوښکو ډکې سترګې رباني راته ولاړو 2-3 کسان د سوات او ډیل تپوس لراله زمانه چې خبر شو او ډیل تپوس لراله مجبوره کمانډر صلاح الدین دې سرته ناستو 2-3 جوړې حزب المجاهدین دې سرته ناستو د مرکزی اسلام نه ار یو کس راغلی وو امیر صابر حسین را لسمدس راغلی وو د ډاکټر عبدالمالک او اقتدار شکرګزار یم د ډاکټر جواد خان خو هزاروار شکرګزار یم د ډاکټر مسعود سره مې ډېر زیات محبت دی چې بې لالچه کړی زما غریب خدمت دی زه اوس داسې الفاظ له د کمې را پیدا کړم چې د دغې مشرانو شکریا به پیدا کړم زه پروت وم هسپتال کې او د مرګ اواز مې خورو ملګرو دا یو ډېر لوی امتحان زما په کورو د مرګ اواز مې ورسېد سعودي عربستان ته بې شمېره رابطې ملګرو وکړې پاکستان ته کولې ډاکټرانو مشورې زما دپاره سعودي عرب کې وشولې عمرې زما دپاره او مکه او مدینه کې راته شو لاسونه پورته نو دا ځکه خو صحیح سلامت رالم خپل کور ته زه دا وایم چې دعاګانو کې ډېر لوی زور دی ګینې هېچا هم دا نه منله ما له دلته خلک مرګ له راته دلته به راورسېد مرګ له به راغلي وي یار پویه کوئ مله دوی نه دي خبر نو داسې اندازه وه د دعاګانو کې ډېر لوی زور دی
او نور ستاسو په ما باندې سوال یا د ژوند په هکله زه د یو سکول کلاس فور یم علیشان مجبور مې نوم دی په یو سکول کې چوکیدار یم 400 د زما میرآباد د زما کلی 400 نمبر لکشانبار یم علیشان مجبور مې نوم دی په یو سکول کې چوکیدار یم که د چا په ما خدمت نو هر وخت تابعدار یم خو درباري شاعري نه کوم بس دا حقه نمبردار یم زیږ پښتون کلک مسلمان یم الانزا مومن په قام یم په نه اهلو کې بې قدره خو په اهلو باندې ګران یم په نه اهلو کې بې قدره خو په اهلو باندې ګران یم او پر کټو د امریکې ته به په لاره کې دیوار یم او پر کټو د امریکې ته به په لاره کې دیوار یم درباري شاعري نه کوم بس حقه نمبردار یم نو به زه دلته چې کوم دی دغه درې نظامن دي او زه چې کوم دی سکول کې کلاس فور یم او د دې کلي اوسېدونکی یم او مطلب دا چې د غربت ژوند هم تېر کړی دی ځکه چې د اوسه پورې چې کوم دی نو په لومړي ځل خپل کور ته په ګډه راغلی یم ټول عمر د یو بل په کوټه کې اوسېدلی یم هسې د خپل ځان دغه نشو کولی بر ناقلافې که نه هغه نشو کولی نو بس ښه ژوند دی ښه ښایسته ژوند دی خو ستاسو غوندې درانه خلک راغلي دي ما هلته ملاقات له نو دا د الله تعالی ډېره شکریا ده ښه ژوند دی نور تاسو سوال یا باندې کولی شئ ډېر بهترین کتونکو یقینا زمونږ د مشر کوم الفاظ چې هغه د شاعرۍ په مخ باندې تاسو واورېدو ستاسو د ټولو شکرایي هم ادا کړه اخر کې به د هغو نه یو تپوس هم کوو چې یاره کم کتونکي دي د هغو کم مینوال دي د هغو کومه شاعري خوښوي نو هغو ته څه پیغام ورکوي څه میسج ورکوي نو هغو تاسو ورکوي زه خو هغوی ته نور میسجونه خو ډېر دي خو که بار ملک کم کسان دي کم ملګري دي زه ورته صرف دا وایم چې بعضې خلک څه چې ډېر خلک هغه مخالفت کوي د خپل وطن سره مینه کوي دا زمونږ عزت دی هر څنګه چې خو د پاکستان سره ډېره مینه کوي دا زمونږ عزت دی او دا په اسلامي طریقه باندې زمونږ یو فرض دی په موږ باندې چې د خپل وطن خیال به ساتي د خپل وطن خلاف چې کوم دی نو دی چې کوم دی نو دا ګناهګار دی دی حتی دا چې دی واجب القتل دی نو به زه ورته پیغام دا ورکوم چې په هر وطن کې اوسېږئ او هر ځای کې خو د خپل وطن سره مینه کوئ د خپل وطن مخالفت چې څوک کوي د پاکستان مخالفت چې څوک کوي نو هغه باندې چې کوم دی نو بد ګڼئ د هغوی له جواب ورکوئ ځکه چې 40 کاله او 50 کاله د افغانیانو وشو چې هغه پاکستان کې اوسېږي خو د افغانستان وران نوم کوته والي نو هغوی په غوسه کېږي نو تاسو هم دا ننګ ځان کې پیدا کړئ چې په پاکستان باندې ننګ کوئ د پاکستان مخالفت چې څوک کوي د هغه دا خوله چې کوم دی نو په دروند څوک باندې